السلام علیکم قدرمنو د وخت زه په اورکزئی نالج اکیډمي کې موجود یم کتونکي نن دلته کې اورکزئی ادبي پښتو څانګه په پروګرام وشوه په دې کې زموږ د سیمې مختلفو شاعرانو ګډون وکړه او د وخت کې زموږ سره الرحمان صاحب موجود دی ټول نور په اورکزئی نیوز کې تسلیمه شي وایي ډېره زیاته مننه تاسو د اورکزئی نیوز هم زموږ ته مکاره کړه ډېره مننه الرحمان صاحب ټول ناول خو د ستاسو کتاب ډېر زیات مبارک شه او دا راته ووایه چې کتاب څومره ټایم کې چاپ کړی څومره غزلونه شعرونه باندې دغه مشتمل دی ډېره زیاته مننه تقریبا کتاب خو ما ډېر وخت وشو چونکې موږ به هغه ټایم کې لیکل کولو او شعر او شاعري به موږ ته پاته نه لګېده چې یاره دا څوک لیکي او دا به موږ غوندې انسانان وي او که نه څه داسې اخم خلک به وي که نه د خاطر صاحب د خمزه صاحب د خوشحال بابا د به مو لیدو مو وایي چې یاره دا ښه شاعران تېر شوي نو داسې لیک لوس به مو کولو خو لکه پوهېدو به نه تقریبا 2013-2014 نه مو خبره څه لیک شروع کړی باقاعده او الحمدلله دا وخت باندې زه خپله د اورکزئی پښتو ادبي کاروان صدر یم د یوه ټولنه د اورکزئی پښتو ادبي کاروان سنټرل اورکزئی کې څه ښه فعاله ټولنه ده تقریبا 50-60 کسانو باندې مشتمله ده او کتاب صفحې تقریبا غزل ورکې 137 صفحې ورکې غزلې دي او مکمل غزلو باندې مشتمل دی نظمونه خایکو کیته چونکې دا مې ورکې نه دي چاپ کړي ډېره مننه جی څه ګڼې نن چې کومه غونډه دلته وشوه موجوده نسل ته راتلونکي نسل ته څه پیغام ورکوې یقینا خبره ده چې نن د کومه غونډه د اورکزئی پښتو ادبي څانګې کومه غونډه وشوه ډېره ښایسته غونډه او ډېر ښایسته ښایسته ملګري ورکړي او پیغام زه د ټولو شاعرانو مینوالو او د نړۍ پښتنو ته ورکوم چې تاسو که د پښتو لیک او لو سره مو یعنې شوق پیدا شو دې سره مو مینه وکړه نو د پښتو به یقینا خبره ده چې پښتون او پښتو به ډېر زیات پرمختګ وکړي او دې کې چونکې ډېر داسې نوي نوي ملګري شته دي چې یعنې ښه ټیلنټ میلاویږي کسانو کې خو چونکې خواري ورپورې نه ده شوي نو ټولو پښتنو ته مو د یووالي او د ورورولي او د مینې محبت والا پیغام دی چې پښتانه د باچا خان بابا والا دغه دی چې پښتانه چې یو شي سره نو که یو کېږي نه نو ورکېږي چې پښتانه یو کېږي نه نو ورکېږي نو موږ ته پکار دی چې موږ سره یو شو یو پلیټفارم باندې هر یو اواز موږ چې کوم دی هغه یو پلیټفارم نه اوچت کړو پښتانه یو موټی دی یو لاس دی یو بدن دی یو وجود دی ډېره مننه جی قدرمن د وخت کې زموږ سره د اورکزئی بیزوټ سیمې یو تکړه شاعر ټیلنټډ شاعر شهاب صاحب سره موجود دی او نن په اورکزئی نالج اکیډمي سکول کې د اورکزئی ادبي غونډه هم وشوله نو غواړو چې دې سره خبرې وکړو او د دې غونډې حوالې سره به موجوده نسل ته څه پیغام ورکړي ډېره مننه د تاسو د اورکزئی نیوز والا سره راغلو تاسو موږ ته ټیم وخله یقینا داسې خبره وشوه چې دا مشاعره وشوه نو ډېره ښایسته مشاعره وشوه بیا د څومره سوشل میډیا والا دي که نور همداسې میډیا والا دي د اورکزئی نیوز خدمات بالکل د چا نه کم نه دي تاسو وخت په وخت شاعران راوختي دي مرکې مو ناخستې دي تاسو ډېره مننه کوو که بیا تاسو پوه شوئ د علاقې په کل چتهدارۍ کې د غرونو سرونه بیا د غجارو ګلونه نو دغو انټرویو تاسو نه اورېدلي دي او د تاسو د اورکزئی نیوز ډېر اهم کردار دی دا ځای په اورکزو کې نو ماشاءالله دا موږ دعا درته کوو چې تاسو دا چینل کوم دی دا د مخکې لاړ شي او د ما سره څومره ملګري دي په دوبۍ کې په اماراتو کې خاص کر لکه شهاب جان اورکزئی دی ډېر خوږ انسان دی ورسره ادریس ملنګ دی پیر سرفراز صاحب دی ورسره نعیماندر دی نو هغو ته هم زه خاص کوم چې د اورکزئی نیوز څه کوم د تاسو سره ملګري دي تاسو سره چینلې دي د اورکزئی نیوز قدر وکړو او هغو شیر کړو نو مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه یم غمین شاکر اورکزئی نن د پښتو ادبي څانګې د سوري لاندې مشاعره وه ډېر ښکلي ښکلي ملګري ورته راغلي دي ډېره زیاته مننه یې کوو یقین وکړه چې روحونه ورسره کلاو شي غمځپلي خلک یو او مینه ورسره پیداویږي ټولو ملګرو ته ټولو پښتنو ته زما له طرفه دا پیغام دی چې همداسې مینه په خپله کې یو واقعي مینه او محبت لري او راتلونکي ورځو کې هم ټولو پښتنو ته میسج دی چې همداسې په مینه سره مشاعرې او غونډې جوړوي بنډارونه جوړوي دې سره مینه هم زیاتېږي او مورنۍ ژبې ته پیدا هم میلاویږي نو غواړم بیا غواړم چې پښتنو ته داسې راتلونکو ورځو کې هم داسې په مینې محبت سره میلاویږي ډېره مینه خوشحال اوسئ